الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. زموږ د نن ورځې موضوع ده د انکوټرمز د قواعدو مطابق چې دا د ICC سازمان مربوط ده او په تیرو درسونو کې موږ د ICC د سازمان هغه راکړې ورکړې چې دوی و ډوله په بین‌المللي تجارت کې څرګندې کړې وي او شپږ قسمه یا شپږ ډوله موږ مخکې وویلې. نن زموږ وروستی او اخیری چې هغه اووم ډول ده په دې باندې بحث کوو. یو شی چې موږ بار بار په هغو ټینګار کړی او تاکید مو کړی چې په اسلامي نظام کې په قرارداد کې که تجارتي وي که مدني هلته ټینګار په دې کېږي چې د عقد موضوع دې ته ډېره توجه کېږي، د عقد په موضوع باندې زیات تاکید کېږي. مګر په غربي فقه کې چې یو شمیر نړیوال معاهدات بالخصوص تجارتي له همدې نه متاثر دي، هغوی په لورو د عقد په لورو ډېر ټینګار کوي. له همدې کبله چې په لورو ټینګار کوي نو د انکوټرمز قواعد هم د عقد یا د قرارداد تجارتي قرارداد د لورو مکلفیتونه وجایب زیات بیان کړي دي. چې شپږ ډوله په هر ډول کې موږ د دواړو وویل. اوس راځو چې په اووم ډول چې هغه د دغه قانون مطابق یا د دغو حقوقو مطابق هغه تجارتي راکړه ورکړه چې بایع به مشتری ته تجارتي توکي د کشتۍ ترڅنګ تسلیموي. مخکې د کشتۍ بندرګاه کې وو یا د ریل ګاډي او ټرین یا د موټرو په اډه کې وو، خو دا د کشتۍ ترڅنګ دی چې بایع په دې مکلف ده چې په همدې ځای کې به توکي ورته سپاري. د دې راکړې ورکړې څخه هدف دا دی چې تر دې سپارلو تر وخته چې په دې توکو کوم مصرف راځي دا د بایع پر غاړه دي. نو دا معنا چې کشتۍ ترڅنګ ته څو رسوي، که هغه په ټرک کې رسوي، که په عادي موټرو کې رسوي، که په هر څه کې رسوي، او بیا هلته چې په بندرګاه کې پاته کېږي څو ورځې تر څو چې کشتۍ راځي یا دا کشتۍ ته خېژول کېږي او هلته کرایه ورباندې راځي یا هلته دا څوک چې ساتي چوکیدار هغه د دې کرایه غواړي، دا ټول د بایع مکلفیت دی د انکوټرمز د قواعدو مطابق. نو په دې وخت کې چې کله مشتری ته کشتۍ په غاړه کې وسپارل د ده مکلفیت نور ختمیږي. په همدې بنیاد اوس د دغه قواعدو د مشتری مکلفیتونه په ترتیب سره یو یو بیان کړی. وایي اول مشتری بایع مکلفیت لري چې مشتری ته به توکي سره د تصدیق پاڼې، مخکې موږ تصدیق پاڼه تعریف کړې وه. دا معنا چې دا په نړیواله کچه چې تجارتي توکي اخیستل کېږي هغه نه 1 کیلو وي نه 2 کیلو بلکې هغه د کانتینرو موضوع وي ډېر زیات وي. دا یو بل شرکت هغه ګوري دی چې کوم قرارداد کړی ده بایع او مشتری اخیستونکي او خرڅونکي، دی چې کوم قرارداد کړی ده بل شرکت دا توکي د دې قرارداد سره مقایسه کوي، چک کوي یا یې معاینه کوي. بیا هغه بل شرکت بایع ته دا تصدیق ورکوي، اتسټیشن ورکوي چې دا توکي چې دی د قرارداد کې څه لیکل شوي د دې مطابق دي. نو بایع مکلفیت لري چې توکي به سره له دغو اسنادو چې دویم شرکت دی او هغه تصدیق کړي دا به ورته سپاري. دا اول مکلفیت د بایعو مطابق د انکوټرمز د قانون. دویم بایع مکلفیت لري چې توکي په هغه نیټه او ځای هغه نیټه چې له وړاندې دی په قرارداد کې مشخصه کړې ده، تاریخ معلوم کړی دی، په همغه نیټه به یې مشتری ته د کشتۍ ترڅنګ سپاري. نو دا نیټه ځکه ضرور ده چې کېدای شي مشتری له وړاندې نه
ترتیب نیولی وي که چیرته تاخیر کیږي او تاوان راځي بیا دا تاوان هم د بایې مکلفیت دی ځکه چې د په خپلو وجایبو کې یا په خپلو مکلفیتونو کې تاخیر کړی دی. دریم مکلفیت هغه دا ده د تسلیمي تر وخته که په توکو باندې مصارف راځي دا هم د بایې پر غاړه دي که دا توکي هلاکیږي د طبیعي حوادثو له کبله لکه مثلا اور ولګېدو یا سیل راغی یا جنګ ونښت د جنګ له کبله هلاک سو دا مسئولیت یا د دغو تاوان پړه او بوج دا هم د بایې پر غاړه دی هغه به ورکوي. څلورم مکلفیت هغه دا ده چې که چیرته داسې توکي وي چې هغه په صندوقونو کې اچول کیږي په کارتنونو کې اچول کیږي ضرب غواړي لکه لپټاپ موبایل نو دغه صندوقونه او دا کارتنونه او دغه مصارف دا هم ټول دی بایې مکلفیت دی هغه به د مصارف پر غاړه اخلي او هغه به مزدوران به پیدا کوي او کارتنونه او صندوقونه به هم ورته پیدا کوي. دا رنګه ما مخکې د پیسې تصدیق پاڼه به ورکوي نو دا دویم شرکت چې ده هغه دا چې کوي د قرارداد سره یې مقایسه کوي د قرارداد سره یې ګوري چې دا برابر دي که نه دي برابر اخو مصارف معاینې په مقابل کې مصرف غواړي خپله مزدوري غواړي دغه مزدوري هم د بایې مکلفیت دی دا مزدوري د دویم شرکت چې کوي دا به هم بایې ورکړي. که چیرته بایې د توکو په تسلیمي کې تاخیر وکاو وروسته کړل او له کبله یې مشتری زیان ولیدل ځکه کېدای شي مشتری له وړاندې له چا سره توافق کړی وي چې د دې توکي په پلاني وخت را رسیږي نو دلته په هغه وخت راونه رسېدل مشتری له دې کبله زیانمن شولو او بایې توکي په خپل وخت ته ونه سپارل د دغه زیان مسؤلیت او مکلفیت هم بایې ته راجع دی هغه به ورکوي ځکه چې د ورته دا زیان ورسول. دا رنګه مشتری اخیری مکلفیت یا وجیبه بایې چې هغه مصارفو چې د کوم کړي دي او سندونه چې دي دلته یوه خبره راځي مشتری کله خپل هیواد ته توکي راوړي نو هغه د دغه ملک چې د بایې هیواد دی د دې ملک له قونسلګري اتاق تجارت لغنه اجازه دی اخلي او دا موږ په نورو راکړو ورکړو کې هم واضح کړي چې د دې مصارف به مشتری ورکوي بایې به د دغو اسنادو په خلاصولو کې له مشتری سره همکاري کوي. دا د هغه وروستی مکلفیت ولو چې تقریبا 8 مکلفیتونه یا 8 وجیبې په هغه راکړه ورکړه کې چې توکو تسلیمي د کشتۍ ترڅنګ وي. د انکوټرمز قواعد د دې سربیره د مشتری وجایب هم بیان کړي اول د بایې بیان کړو اوس د مشتری بیان کړي. وای کله چې توکي تسلیمیږي مشتری ته نو دغه مکلفیت دا دی چې دته په هغه ځای کې چې له وړاندې نه چې د کشتۍ ترڅنګ وو او په هغه تاریخ دته تسلیم کړل پس له دې نه که په توکو کوم مصرف راځي نو له دې وروسته هغه د مشتری مکلفیت دی. دا رنګه دویم کله دغه کشتۍ په څنګ کې چې تسلیم سو له دې وروسته توکي هلاکیږي دا هلاکت نور په مشتری ده که بیا کشتۍ غرقیږي یا د اور له کبله اور لګیږي او یا بل کوم حادثه راځي طبیعي حادثه دا هم بیا د مشتری مکلفیت دی هغه به دا ورکوي. دا رنګه ټکسونه که هغه صادرونکی هیواد دی که واردونکی هیواد دی ټکسونه او مالیې په تجارتي توکي ټول د مشتری مکلفیت دی که هغه واردونکی هیواد اخلي او که هغه صادرونکی هیواد اخلي د دې دواړو د مالیه او ټکس په توکو راځي دا به مشتری ورکوي. او اخیری لکه مخکې چې ما وویل
هغسې د اسناس خلاصوي له اتاق تجارت نه کوم چې د بایع هیواد د په هغو کوم مصرف راځي هغه هم د مشتري مکلفیت دی. البته بایع به یوازې او یوازې د اسنادو په خلاصولو کې ورسره مرسته کوي، نور مکلفیت ټول د بایع ده. په دې سره موږ هغه وراکړې ورکړې چې د انکوټرمز د قواعدو مطابق ولو هغه پای ته ورسېدلې او دا یې وروستۍ برخه وه. له دې نه وروسته موږ د بینالمللي تجارت کې بالخصوص د بینالمللي تجارت په بیه یا راکړه ورکړه کې د ملګرو ملتونو منشور ته ځو چې دا د ملګرو ملتونو منشور تقریبا وروسته یې په 1980 کال کې رامنځته شوی دی. خو البته دا کله شروع سو څه وخت د پایلې ته ورسېدو دی په کومو قضایاو د بینالمللي تجارت بالخصوص پر راکړه ورکړه باندې کومو قضایاو باندې بحث کړی دی. دا هغه موضوع ده چې له دې جانه شروع کیږي. د ملګرو ملتونو منشور دا 2 معاهدې لري. یوه یې د لاها معاهده ده او بله یې د ویانا معاهده ده. شروع یې د لاها په معاهدې وه، پای د ویانا په معاهدې سرته ورسېدو. نو د ملګرو ملتونو دا منشور چې مختلفې قضایای په ملي تجارت کې وڅېړلې هغه د دې د رامنځته کېدلو 2 اساسي سببونه وو. یعنی د دې معاهدو د دواړو د رامنځته کېدلو 2 اساسي سببونه وو. یو دا و چې بایع به دا غوښتل مخکې له دې چې دا معاهدې منځته راسي توکي هغه وخت تسلیم کړي چې کله قیمت ترلاسه کړي. هغه وختو کې تسلیم کړي چې کله قیمت ترلاسه کړي. ځکه له دې نه به ویرېدو کله وړاندې نه توکي مشتري ته تسلیم کړي نو بیا به له دې نه ویرېدو چې مشتري به قیمت ورکړي که به یې ورنه کړي. بایع مشتري به دا غوښتل چې قیمت هغه وخت تسلیم کړي، مشتري دا غوښتل قیمت هغه وخت تسلیم کړي چې کله توکي ورته ورسیږي. ځکه دا به له دې نه ویرېدو چې که بالفعل قیمت تسلیم کړي نو هغه نه چې توکي په لار کې هلاک سي نو له تاوان سره به مخ سي. د ملګرو ملتونو منشور د دواړو د دې قضیو د حل لپاره 2 قضیې راویستلې چې دواړو ته اطمینان ورکړي. د بایع لپاره یې د لیټر اف کریډټ LC چک راویست چې په بینالمللي تجارت کې اوس قیمت چې ادا کیږي دا به یعنی 9.9% کې به د LC له لارې وي. نقد پیسې دا ډېرې کمې منل کیږي ځکه چې نقد پیسې اوس نه مني. نو LC دا چې خو ما تاسو ته مخکې په داخلي تجارت کې بیان کړی وو دا یو نوع د چک دی چې بانکي مشتري ته ورکوي د مشتري په غوښتنه، دریم لوري ته صادروي. نو دلته بانک کمپنۍ ته لیکي چې دا سړی زموږ سره اعتمادي دی چې د مثلا $1 میلیون په اندازه توکي اخلي، تاسو په د اعتماد وکوي. نو بایع به مطمئن سلو. د مشتري د ستونزې لپاره د بیمې شرکت رامنځته سو. بیمې شرکت هغه دا وسې د به توکي واخیستل دا به بیمه شو. بیا به مشتري له دې نه ویرېدو چې که په لار کې هلاک سي مشکل ورباندې راسي وسوځېږي ځکه مطمئن اوسي د دې تاوان د بیمې شرکت دی. نو د ملګرو ملتونو د منشور د رامنځته کېدو اساسي اسباب هم دا 2 وو چې دا منشور رامنځته کړ او د دواړو هغه ویرې چې له دې سره موجودې وي هغه ویرې یې ورختمې کړلې. نو د دوی چې کوم مشکل و هغه ختم سو. نو په دې سره د ملګرو ملتونو منشور د رامنځته کېدو سبب همدا و. کومې قضایاوې دوی وڅېړلې د ملګرو ملتونو په منشور کې د کې
مهمې قضایاوې چې دی څېړلې دي هغه د توکو د تسلیمي کیفیت دی، د بیل اپیک ایکسچینج موضوع یې څېړلې ده، د بیمې موضوع دی پکې څېړلې ده، د توکو د قرارداد کیفیت دی چې دا تجارتي قرارداد به څنګه کیږي، د دې ایجاب او قبول به څنګه وي. دا هغه موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو منشور څېړلي. زموږ فکر کوم موږ درس په دې ځای پای ته رسیږي او په راتلونکي کې به همدغه د ملګرو ملتونو منشور باقي درس 2 ماهرې لري د لاها او د ویانا، او هغه به په راتلونکي درس کې ان شاء الله تاسو ته بیانوو.